ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين صدق الله خالقنا العلي العظيم ذو الشفاء صلى الله عليه وسلم حمد سنا لفاق وردقال الله جل جلاله فقال نفاق تقوان معزين فاكي وفرمائي یو وقت فعرب کې ډېر غټ طاقتور انسان او ډېر غټ پهلوان انسان یو سخت جنګونه به کول ظلمونه به کول انسان باندې رحم کول پر یتیمانو پر مسکینانو پر غریبانو پر کونډو یو چا رحم کول چې کوم چا دې لاس ورسېدي بغیر تر دې دار کم ظلمونه وي په ما باندې غټ ظلم دی دوه طاقت دی ورته دونه طاقت خدای پاک ورکړی وای یو ورځ صحابه کرام ورغل صحابه کرام ورته ویل چې ظالم تا د الله تعالی طاقت ورکړی د خدای تعالی طاقت باندې ډېر غرور فخر مکو الله جل جلاله هغه انسانان چې کوم غرور کوي تکبر کوي ریاکاری کوي شرک کوي الله تعالی سره پروردگار او جهنم در ورځي جهنم او دروازې داسې فرشتي داسې علامات د جهنم ټول ته بیان امور ته ویلې ورکزو جهنم ته ورلم د اول سره دروازې په یو لاس په ودی کوانه ما خدای ما زدون طاقت ولې او بل خبره کستا زول ما طاقت نه مني ورسره اوش وچ چمړه راړه د اوش وچ سرمنه راړه دا سرمنه سلاړه وراړه خپل نوکرانو ته ولا ولاړ چې ترایل د پراغ باندې ودل پرودلې بیا یو خلکو تور وشه کاش کې رسیانه کې واچي سره پرې کړ په کنجان هغه رسیانه کې واچي سره کښوله خوشان دغه ظالم انسان لدی مزکه نس شروع کتابو کې راځي وای تعالی دغه پریسو دا سرمنه پریسو دا ظالم انسان لدی مزکه نه وشو دومره غرور تکبر خدای پاک کې شی او دومره زیات طاقت الله تعالی ورکړي دا خبره کې الله تعالی فرمایي په دې قرآن کې اوس سورۃ کې فرمایي ولا الله تعالی قسمونه خوري او نبی عليه الصلاه والسلام د زړه تسلی لپاره نبی عليه الصلاه والسلام زړه تسلی وکي الله فرمایي ولا اقسم بهذا البلد زمانه قسم په دې شهر باندې بهذا البلد مراد مکه مکرمه حضرت پیغمبر عليه الصلاه والسلام حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سټیم د مکه مکرمه د خراته وتلی هغه ټینګ د مهاجر کې د ټیم په لاله مهاجر نو د لاله مکه ته ودی مکه ته وزړل وېزړل شه دعا ورته وکړه او شه ورته وزړل د زړل باندې مکه ته داسې وایي چې اے مکه ته الله جل جلاله ډېر معظم ځای پیدا کړي معظم معنا ډېر معتبر ځای پیدا کړي ډېر مکرم ډېر محترم ډېر معزز ډېر مکرم ځای پیدا کړي استام یو اوله ته الله جل جلاله معظم پیدا کړي بیا زم الله تعالی په تک پیدا کړي بیا زم معظم چې معظم سره اوسې دا به انتها ډېر معظم سړی شه سړی چې له شو خلکو سره اوسېږي هغه خلک هم په دغه سړي شایسته سړی په خلکو باندې شایسته خلک چې په ښځه یعنې مسجد کې اوسې مسجد کښېنې ته ښه سړی دا مسجد په تا باندې شایسته دی ته په مسجد باندې شایسته یې دواړه راکړه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې مکې زه له تا روان هجرت کوم زما کلیوال زما کلیوان زما دوستان ما پتا کې نه لکې زه له تا روان اوس الله تعالی د زړه صبر کوي یا اقسم بهذا البلد زمانه قسم په دې شهر باندې دا کفار لکه په دې کفار کې چک وانت حل بهذا البلد تبه دې شهر کې قید نه بند نه خامخا په دې شهر کې اوسېږم بند نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام
فرمایي وایي چې کوم انسان ته په یو کلي کې په یو شهر کې د عبادت ګران سي منځ ګران سي روزه ورته ګرانه سي حج ورته ګران سي زکات ورکول ورته ګران سي د الله جل جلاله وحدانیت او رسالت بیانول ورته ګران سي یعنی دین چې په کوم شهر په کوم ملک په کوم علاقه کې و انسان د ګران سي هغه انسان باندې فرض چې هغه شهر څخه به مهاجر کېږي مهاجر هجرت وکړي ځبه په دې وجه باندې وته هم په دې شهر کې باندې قید نه تم تل سي په دې شهر څخه هر خانه تل سي و زمانه قسم په پلار سره زمانه قسم په زوی سره والد یوم و ما ولد زمانه قسم په پلار زمانه قسم په زوی پلار ته الله جل جلاله جلا یو ډېر لوی غټ عزت ورکړ دې قدر ورکړ دې جاه جلال ورکړ پلار کدا وای چې زما د زوی داسې تربیت وکم زما زوی صالح پلار په ګرد عمر او زوی ته د دعا په ګرد عمر د مور په دعا چې ګرد عمر ناس مور په دعا کې د مور په دعا نه کوي مور په زړه ډېر نه ذکر په معاملې شي هم بس په دعا ته خلوصي بل د شذو په فطرت کې په بنیاد کې د دعا پرته د مور سب دعا ډېر شي قبلي دا شي قبلي د کارتوس الله تعالی وفضل پلار دعا قبليږي خو شرط دا دی چې د پلار بیا تر دعا بیا په دعا ډېر زر قبلي شرایط ډېر زر چې کوم انسان د پلار په دعا کړي پلار شرا کړي هغه انسان نه په دنیا کې خیر د دنیا په آخرت کې خیر وویني په یو ځای کې خیر رسوي انسان نو الله تعالی فرمایي زما د قسم په پلار سره دته د پلار څخه ادم علی نبینا علیه الصلاه والسلام مراد دی ادم علی نبینا علیه الصلاه والسلام ذکر ته ویل و نبی علیه السلام چې هغه ډېر مشقتونه مصیبتونه ما پر هغه باندې راوړل هغه هم صبر وکړ ته هم صبر وکړه وس الله تعالی فرمایي والدي وما ولد ما د قسم په زوی سره دته له زوی څخه مراد ټول امت ادم علی نبینا علیه الصلاه والسلام تسلیمات غلي مراد دی ولي ټول اولاد د بني ادم موږ ټول سره ټول یو قوم په مشکل نه چې پلانې قوم د پلانې یو ملک په مشکل نه چې پلانې علاقه د پلانې محله د پلانې کله د پلانې کور د پلانې زغم انستا موږ ټول بني ادم یو د ادم علیه السلام اولاد زکه ومشت حکم نه چې په خپل منځ کې اتفاق کوي مینه محبت کوي شفقت مهرباني کوي صله کوي په خپل منځ همدردي کوي نفرت ما کواس جنگونه په خپل منځ کې ما کواس شر او فساد په خپل منځ کې پیدا کواس ټول د یو پلار اولاد یاست ټول د یو مور اولاد یاست ورځ په محشر به د الله په در کې هم د یو پلار د یو مور اولاد باندې ولاړ یاست ورځ په محشر چې د الله تعالی میدان تیار وي دا به نه معلومي چې پلانې سردار دی پلانې نواب دی پلانې ملک دی پلانې خان دی پلانې غټ دی پلانې د پلانې قوم دی پلانې د پلانې قوم دی پلانې د پلانې قوم لکه اجان صاحبان زه خیال وکړه هغه به تا ته وایي چې د عرفات په میدان عرفات په غونډیانو باندې دنیا ولاړې تور سپین خړو زرغون جګو کشنی لنډې وو د چا پزې نسته د چا مخونه نسته د چا لاسونه نسته د چا چنګ نسته د چا څنګه نسته څوک سردار دی څوک نواب دی څوک د ملک باچا دی څوک بیا د فوج باچا دی څوک بیا د پولیس باچا دی څوک بیا د یو شي د ګدا دی فقیر ملک سره ټول د الله په حضور کې د عرفات مینا کې یو رقم ولا د اجان صاحبان زالو یو رقم شان ورځ محشر باندې هم نه غره ذکر الله فرمایي والدي او مولد زما د قسم پر زوی سره زما په زویانو سره زویان د خبره ټول امت نبی اعلان پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان سره د بل مسلمان ورور دی باید بکار دی چې مسلمان چې بل مسلمان سره ملاوي اولا سلام راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه انسان ته کوم چاره سلام راځي هغه بل ورور دی پورن دا وسمري چې دغه انسان خو ما ته سلامت او ما ته نقصان نه پیشي زما ته تاوان نه پیشي کدا انسان د فقط عمر نه لیدل هم چې وال سلام واجب خلاص دې له خو ته سلامت یاره ته دستي جواب ورکا السلام علیکم دا سنت و علیکم سلام دا واجب دی واجب په مثال د فرض صحیح زو الله تعالی فرمایي زما قسم دې په زویانو سره او والد و ما ولد او الله تعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان في كبد ما وای بشک په تحقیق سره ما پیدا کړ انسان په کبد ډېر په مهنت کې ډېر په کوشش کې ډېر په تکلیف کې ما پیدا کړ تکلیف قربان تیریږي ډېر کوششونه باندې څنګه کوشش قربان تیریږي وای الله تعالی فرمایي چې انسان چې
چې ما د مور په نس کې ساتلی د مور په نس کې د انسان ډېر په تکلیف و کله به مور ځم په عذاب کله به د اکشنۍ په عذاب کله کله به د حمل له نور شم د بیا بچاولی چې دا څوک خوځ نه کړي څوک یې مات نه کړي بیا چې پیدا شو بیا په شیدو ورکولو کې ډېر په تکلیف و د اکشنۍ و د صفایي و سیسټم و ترتیب و ژوند زندګي و تکلیف و بیا انسان الله تعالی ځوان کړی بیا په ځوانۍ کې بیا په تکلیف دی د انسان ورځ روزي به ځان پیدا کوي د دوست کړي پوښتنه به کوي د ځان خیال به ساتي د ذم مقابله به کوي د دوبي مقابله به کوي د شو د بد مقابله به کوي د پریشانی او د بیماری او د بدرنګۍ او د بې عزتۍ مقابله به کوي دا الله تعالی فرمایي وایي دا ما په تکلیف کې انسان پیدا کړی بیا انسان سپینجلی شي بیا د سپینجلتا په وخت کې د انسان په تکلیف کې دی او بدن یې ناروغ دی تبه ده بدن یې درد کوي لمونځ نه شي کولی روژه نه شي نیولی کور ته نه شي تللی خوب نه ورځي ارام یې نشته سکون یې نشته دا انسان الله تعالی به په تکلیف کې دی بیا دا انسان په هغه جهان کې راغلی دا انسان په ګناهو کې مشتمل او په ګناهو کې مبتلا دی بیا دا انسان په هغه کې په تکلیف کې دی ولې دا انسان په محنت کې په زحمت کې په هغه کې به که دا انسان په شذ کمالو کې ولی که دا انسان په زحمت کې به څنګه انسان ګناهګار و پړ مخ به کشید او روان به او قیامت د الله حضور ته بعضې به ګناهګار هغه په کونه باندې بس کېږي دا رقم رواني بعضې ګناهګار به هغه بیا په پروتو باندې ورګیلېږي او روان به بعضې به شخه لګي هغه به الوتلي او روان به هغه به الوتلي او روان نو انسان ډېر په تکلیف په زحمت کې ما پیدا کړی دی ایحسب ان لن یقدر علیه احد ایا ګمان دی دا چې نشته دا رقم قدرت والا په ما باندې ان لن يقدر عليه احد يرزقكم هغه باچا ظالم سره شي تعالیوان طاقتور لوی قوت والا انسان چې خدای پاک قوت کړی طاقت کړی يقول اهلكت مالا لبدا دا کافران دا منافقین دا وایي چې یقول مسألک مسخاتم مزورکل اهلكت مالا لبدا مسخات د الله په لار کې ما دا خلق دا وایي چې موږ د الله په مال په لار کې ډیر مال خرج کړی دا الله تعالی فرمایي درواغ وایي دا انسانان بالکل درواغ وایي پاک پردګار وایي کوم انسان د الله په لار کې مال خرڅي هغه انسان وچاته پر چا باندې منت نه کوي چې ما وتا د زکات ورکړ ته زما قدر وکړه ما وتا د سرسید ورکړ ته ما قدر وکړه ما وتا د خیرات ورکړ ته زما قدر وکړه ما تا د مخصن ډوډۍ درکړې ده ته په ما قدر وکړې ما عزت وکړې احسان وکړې کوم انسان چې دنیادار وي او په دنیا کې هغه انسان په غلطه لار باندې یعنی پر ریاکاري په واسطه باندې ورکوي د ځان د نامه په شان باندې ورکوي دا ټوله صدقو څخه اوړي دا انسان دا رقم چې مونږ کوي بیا هغه انسان چې ستیم کار وکړي د کار بعد بیا منت کوي له منت بعد دا انسان په ګناهو کې مشتمل دی یقول الانسان اهلكت مالا لبدا د دغه مراد هغه منافقین هغه کفار چې هغه په مکه مکرمه کې اوسېدل او نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ویل چې مستان را ترکو مستان خوایو استاد امت خوایو بیا تا خپل مال و کافرانو ته کولای آسان او توري او زغری او دار کم نور دال وغیرہ دا شان به و کافرانو زخمونو ټپیانو ټپابت ته شان دي طب دواوی دا به ټول او کفار تر کول په دی واسطه چې کفار وجنګیږي مسلمان ته مسلمان ختم کی الله تعالی فرمایي ايحسب ان لن يقدر عليه احد د دې خلق دا ګمان چې موږ نسته قدرت ولا په من یو څوک یقول اهلكت مالا لبدا یقول دی وای اهلكت مسقط مالا لبدا مال ډیر مالونه خاص د الله په لاري الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی فرمایي یقول اهلكت مالا لبدا دا کافران وایي دا ظالمان دا جادران دا لوی دنیادار خلک دا وایي چې مال کړ د الله په لار کې ډیر مال ايحسب ان لم يره احد الله تعالی فرمایي دی دا ګمان کې چې موږ یو څوک نه ویني زم وینم الله تعالی وایي زم وینم سیدا ګمان نه یا ان لم يره احد چې موږ یو څوک نه ویني
الله تعالی فرمایي زه وینم. اوس الله تعالی احسان، اوس الله تعالی وایي چې ما کوم بدله ورته درکړې ای انسانه دغه احسان ته ومده په تا احسان کوم ته اوس ما ته بدله راکړه. الم نجعل له عینین، ایا ما تعالی نه درکړې دوې سترګې، دوه سترګې مې ما درکړې. علماء کرام مفسرین فرمایي چې په بدن کې نازک عضو چې د انسان په بدن کې ده هغه سترګه ده، بیا د سترګې بعد بیا ژبه ده. دا سترګه الله تعالی دومره نازک شی پیدا کړی، په دې کې دومره قوت الله تعالی چې ټول انسانان د په وینو الحمدلله بار غونډیان مځکې د اسلامي مکانونو ټول په وینو اسمانه په نظر رسیږي. بیا الله تعالی په دې رګو کې په دې سترګې دننه دومره نازک دومره کښنې رګونه تیر کړي چې انسان عقل څه کوي، د عقل بلا کار ته پرېږدي، د عقل د خدای پاک عقل کړی هغه بلا کار ته پرېږدي. هر انسان انجنیران او لوی سیاستدانان ساينس دا ځان کوشش وکړي ځان تر اوسه پورې مړ کړي، سترګې نه کې جوړي، سترګې نشان جوړ کړي، د سترګو پر کم شي جوړ کړي، کیمرا کې ولګي، دربین کې ولګي، مګر سترګې نه کې جوړي. دا رقم سترګې چې هغه سترګې څخه د انسان د دوی بل شي کولای شي، د ځان معلومات نشي کولای، ما سي ولګي کیمرې ولګي شي ځخه. وصلاة الله فرمي ألم نجعل له عينين، أيا ما تدنين ذكروا في سترګو ولسانا وشفتين، یو الزبا وشفتين او دو سندان. الله تعالی فرمایي الزبا ما دومره نازک شي درکړي چې دغه زبې له وجه څخه به تیزخه تل جهنم له اور بچاويږي و جنت ته بځي، او دې د زبې له برکت په دغه فرمایي وای تبا دالکم اعمال وتد تاسو صادر دې زبې له برکت بیا به ته د جنت څخه بچا سلام بچو جهنم ته. انسان دا زب ما ته دکړي دې زبې ته سوچو، دا زبردست قوت خدای پاک کې شته. انسان هر کم گفت کولای شي، هر کم ادراک د دماغ د زبې دا زبچ د دماغ د عقل او د زړه وکیل بیان کوي چې دا شی اوس په خپل کې تاریخ رالی، دا شی په خپل کې سوړ رالی، دا په خپل کې ګرم رالی، دا خوږ رالی، دا ټول وکالت کوي و دماغ ته و زړه ته، او زړه چې او زړه چې کوم خبره جوړه کې علماء کرام فرمایي وای دا فورن و دماغ ته بدل شي، منتقل شي، دماغ و زبې ته منتقل کې چې دا ما کوم الفاظ چې وای دا تزړه کې الله تعالی جوړ کې بیا و دماغ ته راولېږي، د دماغ څخه بیا زبې ته راشي، زه بیا ترجماني کوي، بیا انسانانو ته بیانوي. دغه رقم ټول ژوندنګي زبې ته معمول کړي، زبې بیا شاته دوجه. الله تعالی فرمایي دا زبې ته سوچو، زبا ما په بدن کې تر ټولو زیات سخت شي دا غاښ پیدا کړی، بیا ما دا زبو دا غاښ دواړه په یو ځای کړي، تر نن پورې زبو غاښ نسته لګېږي. ما سوی انسان چې ډېر تیز خوراک کوي او بس انسان د زبو تر غاښ لاندې شي. وصلاة الله فرمایي وهديناه النجدين بیا متیل دوی لارې د کړي، یوه د شیطان لار و د هدایت لار. فلا فلقتحم العقبه، ای تا د څه معلومه ده چې غونډۍ د خطنه چی شته، وما ادراک ما العقبه، او تا د څه معلومه فلقتحم العقبه نه دي خطې د خلک غونډۍ ته، وما ادراک ما العقبه ما العقبه، او تا د څه معلومه ده غونډۍ و چی شته، فك رقبه ازاد ول غلام لغونډې زخمرات عقبه دا عقب دا عقبه د دې زخمرات د غرس څوک ده، د غرس څوک ده، د غره پر څوک باندې ځوان کول ډیر ګران دی. انسان خامخا هوا ده، دشت د ویره ده، او انسان تک نش پر کولای پر پریوتل نش پر ځدل نشي. دا رقم الله تعالی فرمایي د شیطان یاره چې دا دومره سخت ده، مګر انسان په حقیقت کې وزن په حقیقت کې د ګرانه انسان وزن ته حسان کی، او د دنیا د دین اسلام ځوان دا اسانه ده لکه لمنه د غره په دې کې اذان ځون کول. او بیا بعض مفسرین فرمایي چې یا دې زخمرات خطنګ ده، وای دا الله تعالی فرمایي وای چې دا انسانان و غونډې ته نه خېږي، غونډې د معنا دا رقم ده چې انسان و د اسلام پر چوکاټ ته نه راننوځي، د اسلام پر غونډې باندې نه خېږي. دا خلک د اسلام له غونډې څخه منډوي، او اسلام غونډې پیدا چیشته فک رقبه دا ول غلام دي، او يطعام في يوم ذي مسغبه، او خوراک ورکول او مسکینانو ته په یوم په داسې ورځ کې ذي مسغبه چې هغه خاوندان د غربت وي، یتیما ذا مقربه، هغه یتیمان ذا مقربه چې هغه خاوندان د غربت او د مسکنت وي، او مسکینا ذا متربه، هغه مسکینان چې هغه خاوندان د خاور لړلې مسکینان چې په خاور باندې کړوي. ثم كان من الذين فسخر چاچی فالذين خلق امنوا چاچی ایمان اوري او تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، چاچی وصیت وکي پس هغه خلق چاچ پتی کې ایمان اوري او وصیت وکړي په صبر باندې په صبر سره، وتواصوا بالمرحمه او وصیت وکړي په رحم کولو سره. انسان
دا وایي چې خپل ژوند کې زه انقلاب راولم د الله او د الله د رسول نه هغه انسان به ګد عمر سبق شي سبق وشي سبق په څنګه ورشي سبق په داسې ورشي یو انسان ناس منځ نه کوي په ګلیاره کې ناس په ګلۍ کې ناس تام سید دستا کلیوال دستا قریب دستا دوست دستا ورور دستا بچی دستا بابا دی یا استاد زوی دی دا ناس هغه انسان به ته نصیحت کوي انسان راولار سره ځم منځل راځه خامخا به راځي یا انسان دا رقم نه چې هغه انسان روغ جوړ سلامت دی مگر هغه انسان دا رقم نه چې هغه کفر کوي شرک بدعت کوي زنا کوي نو داسې غلط کارونه کوي د دین د خلاف هغه انسان او دغه انسان د شی به وصیت بکې د رحمت د رحم مراد د الله تعالی وصیت ورته کوي چې دا انسان د الله د رحمت نظر لاندې شي وتواصل بالصبر د صبر د مراد دته خپل اولاد پر هغه آل ځان اولاد پر هغه آل باندې صبر کړل چې اولاد په خپل چې پتا باندې کم حال وي یعنی ته ډیر مسکین د سهار د ماښام ونس پیدا کړي ته صبر ادا کوه اولاد ته د وصیت وکړه چې او ما بچانو زه سي پلان زه وصیت د صبر کوم تاسو هم صبر وکړئ یا انسان په داسې درمیانه حالات کې بیا انسان صبر وکړي یا انسان ټول په ډک حالات کې چې الله تعالی د دنیا عوض ورکړي بیا نه انسان خپل اولاد ته صبر کوي چې بچانو ته صبر کواس په دغه حال کې به صبر کواس شکر به د خدای ادا کاس کوم نه شکر کوله کوم دې صبر کوله الله تعالی به دغه حال لته خواخي بیا به نور غربت در باندې او فقر او فاقه در باندې راولي صبر کول او اولاد او بچانو د صبر وصیت کول او د رحمت وصیت کول دا ډېر انسان لپاره ده دا څوک دا صبر الله بیانونه چې کوي اولئک اصحاب المیمنه الله تعالی فرمایي دا خلک دي چې خوندان د شلاس نه شلاس د سمبلات هغه کسان چې نیکان خلک دي ورسو محشر بلا اله الرحمن مخلوق عمل امور والذین کفروا بآیاتنا فسا خلق چې کفر کړي د نوش آیات سره هم اصحاب المشأمه خوندان د کړه سوري علیهم نار صدا هغه خلق ته اور اداره کوم اور چې هغه په دې باندې راګرځي احاطه کوي او په دې باندې بوجي محترم دوستان الله جل جلاله دا روزه میاسته څو شان فرض پیدا کړی اول شی انسان به د روزې د میاشت ادراک معلومي یعنی میاشت نوې سنه ده یو هغه الحمدلله موږ معلومات له هغه باندې اعلان وسو چې مثال سبا روزه چې دا معلومات انسان توسل دا فرض دی پر انسان فرض بیا به انسان د دې شی سبب برابرې وځانته چې زبر روزه سبا نسم سبب دا معنا چې دا انسان به کچې دا تند لرم زل وجه لرم دا انسان به د سپېدلو چې د مخدله پورته کېږي په شومای کې خامخا به کوي خامخا سبب د دې شی به برابرې چې سبا د روزه قیام په ځان کې راځي دریم شی دا انسان به کوشش دا کوي چې بیا څه ټیم الله جل جلاله پر روزه میاشت د په دمن را نه کړه پنځه وخت منځونه د قران مجید تلاوت دا پر دغه انسان باندې بیا فرض د واجب د انسان بیا په ځان کوي پر منځونه فرض دی دا انسان به کوشش کوي چې ځین قضا نشي ځین قضا سول بیا بالا اله الرحمن دغه انسان په خپل لاس باندې سزا او قهر غضب کوي نو انسان باندې فرض ولا چې بیا د هر نفل هر قضایي عبارت یا نفل عبارت یا فرضي عبارت په انسان فرض هغه انسان پر وخت باندې او پر ټیم باندې خامخا به کوي نبی لکه قضایي باندې فکر اړي چې د خوب لغفلته یا د کار لغفلته یا د بل شي لغفلته انسان د غفي او د مجلسو لغفلته انسان د کار پاتېږي دا پر انسان باندې فرض ده بل دا انسان تر ټولو لمخه دا شي چې دا انسان به تراوی وزن ته معلومي د غټ کوم کښنی کوم به تر دا چې په خپل منځ وکی بیا کغه نشي کولای شنی د خامخاو کې د تراوو د کول له سبب ځخه دا جز او موجوز دي دا لازم ملزم دی روزه او تراوی دا لازم ملزم دی دا خامخاو انسان په ځان کې راولي او بل دا انسان با تیاری د دې شغه کوي چې د روزه د اول روز د خونه سره تر ډیر سپوري هر تا ورځ باندې ليله القدر راځي هر تاک او بعض علماء کرام فرمایي چې هر تاک ورځ په اول په دریم په پنځم په شپږم په اول په دریم په پنځم په اوم په نم دا رقم په ولسم بیا تر اخره پوري بعض علماء کرام فرمایي چې هغه په اخر لاسو کې دي په یوستم په دروستم په پنځوستم په اوستم اخر په فاتحه په نوستم باندې دا ليله القدر دی دا انسان د واجب ده چې انسان دا په ځان کې راولي
فرض خامخا کوشش وکړي محنت وکړي چې خپل اهل او عیال او ځان ودی عبادت محتاج کې ځان ته ټینګ کې چې دا عبادت دی وکړي او دا شی په ځان مقدره کې دا څه او بل شی توبه او استغفار دا پر انسان فرض ده چې په فرض روزه کې الله اله الرحمن دغه توبه وکړي استغفار وکړي چې دا توبه او استغفار وکړي د الله په حضور کې چې اله الرحمن دې قبول کړي چې بیا د روزه میاشت دا رقم میاشت بیا د انسان نه راځي چې بیا انسان د رحمت دروازې په اخلاص انسان بیا توبه استغفار کوي دا انسان پر انسان باندې فرض دی سنت بیا دا شان دی چې انسان سنت نشپږ دي فرض نشپږ دي سنت دا دی چې انسان به د تراویح خامخا کوي که ځای به نه فکر دا سنت خامخا به کوي سنت مؤکده دي بل دا انسان به چې څه ټیم روزه مات کولی په روزه مات کې به تعزیه کوي چې څنګه ویل الله اکبر ته به دستي خرما خولې ته اچوي حالانکه د اذان په مابینځ کې فرق نه دی جایز دا نه دی جایز بل مدکار شی مدرس نه دی جایز مګر د روزه مات الله الرحمن دا شعب او انسان د کړی ده که اذان وتا ته مخامخ شروعولې مؤذن مخامخ تناسب بیا به هم ته د اذان جواب مور ته خپل روزه مات یې وکړه دا د جایز دی روزه مات دا یو سنت تیز به کوي زر به کوي چې څنګه د اذان وایي الله اکبر او بل محترم دوستان په ګوګو باندې روزه مات کول دا افضل نه ده بهتره نه ده دا افضل نه ده ګوګو چې ورسولې ته یو څو سکند لا انتظار وکړه یو ځای په کلو په محله کې به اذان وشي اذان تر غوښتلې یا په خپل بسم الله په زور وایي که نه کېدلې په دا کلي کې اذان په زور بسم الله وایي بیا خو ما خو واچو دوم سنت په پېشلمي کې به زنډواله راولې چې څومره وخت به نه کوي چې مثال تا تر یک دستی به دستی باندې ډوډۍ وخوره به ځان موړ که به ذاتي بیا پېشلمۍ ته نه راوشي چې څومره ته سپېدو ته نږدې کېږي هومره ته کوشش کوه دا پېشلمۍ ځنډوه او بل محترم دوستان غټ شی په انسان قرآن مجید تلاوت په دې انسان باندې سنت خامخا مؤکده ده چې دا انسان خامخا کوي دریم څلورم شی انسان ته دا ده چې انسان چې روزه مات کوي کوشش وکړي چې د بل مسلمان خیال وساتي چې هغه همسایه وي قریب دوست یا عزیز رشتہ دار خصوصا یتیمان او مسکینان کونډې غریبانان هغه خیال وساتي او بل محترم دوستان سنت مؤکده دا ده چې انسان ستاسو دوست قریبي تجاور باندې وکړي چې انسان راسه لما سره روزه مات وکړه د دې روزه مات له برکته د دې یو ګلاس اوبو ثواب دومره زیات دی چې په خلاص خوله کې سمندرونه خیرات کا اوبه خیرات کا دومره ثواب به نسل کړه په روزه مات باندې یو تند سړی ته یو ګلاس اوبه استعمال کړي دومره ثواب او بل په وخت باندې و مسجد ته و عبادت وزته و مسجد ته و خلوت خانه ته نسمه خلوت خانه خو نسته مسجد ته په وخت باندې ځان رسول جمع ته 10 منټه پاتې ته 15 منټه مخ ځان رسوه 10 منټه پاتې ته 15 منټه مخ ځان رسوه دا ستاسو غي ناسته په مسجد کې د الله الرحمن تعالی په عبادت ګرځي بل سنت شي دا من ثمت نجا مجغې شي وچا سر مجغې پټ خلص ځوان کوي پټ خلص ګرځي کژغېدلې د خیر خبرې کا د خیر شګړې بیانوا دا څه بیانونه مکو چې هغه چوپ رده به ودا الفاظ وي دا هم سنت چې انسان پټ خپل په روزه کې ګرځي تر دغه بد خبرې تر بد مجلسو پټ خپل انسان د ګرځیدنګ دا و انسان الله جل جلاله هر منټ هر سکند الله الرحمن په عبادت باندې بدلی الله الرحمن المشتاق په عمل او کو ته سکی دعا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه رضوان خلاص العالم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش الشر جعلنا منهم واخذ الكفر واليهود والنصارى ومن على الله نصر الشر والله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته صفنا سامكي ابين صلاه دائما في الفاسده فوق الكلام وبعدين مشان